د پاکستان د بحری د میرین د میریټایم سکیورټي د پاکستان د ساحلي پټي د امنیت لپاره د پاکستان د استراتیژي د کومه عمل دي یقینا چې د پاکستان د کوسټل بیلټ چې هغه 1050 کیلومتره طویل یو پټي د یو داسې سمندر چې هغه د پاکستان د یو ریجنل کنیکټیویټي ورکي یو سیمایي اتصال جوړي د پاکستان د بیرونی تجارت د پاکستان د ورلد ټریډ یعنی د نړیوال تجارت 95% هغه د دې سمندري لارو څخه کیږي نو ځکه د پاکستان د میریټایم سکیورټي چې د پاکستان د نېشنل سکیورټي سره تړلې یو لوی مهمه برخه ده د پاکستان د میرین ریفارمز او د پاکستان د نوی ماډرنایزیشن د پالیسی لاندې د سی پورټس او د بندرګاو دغه کیپاسټي زیاتول هغه کې د بنکرینګ اپریشنز دغه استعداد کار زیاتول چې په اوسنیو کو د پرایم منسٹر د ټاسک فورس لاندې چې کوم ټاسک دوی ته ورکول شوی په هغه کې ډیر لوی اهداف چې دیغه بر وخت دغه تکمیل شوی دي همدارنګه د پاکستان د جیو استراتیژیک لیاز څخه د جغرافیایي د تصویراتي حیثیت څخه دغه سمندري لارې چاري د سمندر د کوم پاکستان ټریټوریل واټرز دي د دې ساتنه د پاکستان د میرین د فورسز د لارې ډیره بر وخت په ډیره ځیرکۍ سره او په ډیره پر وخت باندې کیږي یقینا چې د پاکستان کوم ای زد د ایکسکلوزیو اکونومیک زون دی په دې کې د مختلفو د اکټیویټیز د لارې د ساتنې لپاره د پاکستان د نوی ماډرنایزیشن پالیسی د لارې نوی اقدامات تر سره کیږي لکه د پاکستان په سمندرونو کو هم د یو ذمہدار د ریاست په توګه خپل یو امنیتي کردار چې دی هغه ادا کوي چې په سمندرونو کو د پایریټسو د قاچاقو د نشئی توکو د سمګلینګ یا د هیومن ټرافیکینګ یا د میریټایم انوایرنمنټل پروټیکشن لپاره ډیر زیات منظم قانون اخیستل کیږي او په دې کې کار تر سره کیږي په اوسنیو کو په خاصه توګه کوم وګورو د گوادر سی پورټ چې د پاکستان او د چاینا ترمنځ د سی پیک د یو لوی پانګونې د یو ډیر لوی میگا فلیگشپ پروجیکټ حصہ ده پر دې کې د نو بنکرینګ اپریشنز چې دغه شروع کړل شوی دي چې هغه د پاکستان د چین د ګلف سټیټس او د سنټرل ایشیا ریاستونو چې هغه په خپل لینډ لاکډ دي یعنی تر سمندر پورې هغه آسان رسایي نه لري نو په دې کې پاکستان دغه د ترانزیت ټریډ سہولت چې دی هغه د دې لارې ورکول کیږي د دې لارو چارو ساتنه د دې وبو امنیت پاکستان خپل نېشنل سکیورټي ګڼي